اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، دکھا جاتی ہے، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ ظلم و ستم ہو، درد ہو، غم ہو، یا گوئی ہو رنج و علم، ظلم و ستم ہو، درد ہو، غم ہو، یا گوئی ہو رنج و علم، سارے تعلق رب سے جوڑو، کر دے گا وہ نظر کرم، کر دے گا وہ نظر کرم۔ تار سے تار ملا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ ذکر حق کی، فکر حق کی سچی لگن مل جاتی ہے، ذکر حق کی، فکر حق کی سچی لگن مل جاتی ہے، قلب کو اللہ 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 تبارک و تعالی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز و محترم، دا ادارہ دے اللہ تعالیٰ ستاسو دا آخرت تا خیر ذریعہ گرزی، او دا بہترین شغل، اعلیٰ شغل، بہتر شغل دا علم سر مناسبت تھی، کہ آغا پا صورت دا درس کی بھی، کہ آغا پا صورت دا تعلیم کی بھی، دا تعلم کی بھی، دا طالبے کی بھی، دا خدمت کی بھی، سونا نسبتون چی دا علم سری دا طول خیر و دا برکت نسبت لی، چی عالم شوی دا دا اللہ تعالیٰ دا طرف لی احسان دے پتا باند، کہ عالم بالفرد دی او طلب دا علم کے، نو طلب دا علم دا باز علماء پنیز باندی، دا علماء نحن دا اعلیٰ مرتبه والا شیری، دا باز علمان رائے دار چی عالم اعلیٰ دی دا طالب العلم، او دا باز رائے دادا چی طالب العلم اعلیٰ دی دا عالم دا، نو که عالم شو که طالب العلم شوی، نو پا نس کی و پا نصوص کی او پا حدیث و صحیحو کی دا دیر فضیلت بیان شوی، کچر تدام نی نو خامخ انسان چی خدمت گزار شی، نو دا هم اعلیٰ مرتبه راغلی دا، خدمت هم دا علماء دا عالمان دا قاریان دا مدارس دا جماعتونو دا اعلیٰ مرتبه را۔ خو یو نصیحت پر تاسی دا مرگرتیاں پا طورو کما، او غداری چی علم لگ دا کمال والا علم حاصل کے، کامل علم، کامل علم دیتا وی لکی کی چی دا فنون فو آئے، اگر چی دا مقاصد زمون ندی دا مقصد نری پا دے که با دیر انحماک اب نکوے، انحماک نمراد دا ندی چی در طبع درس و تدریس نکے نا، سون درس چی تدریس چکے خو کوا، خو مقصود میں نگر، مقصود دا قرآن دی، حدیث دی، فقہ دا، کلام دی او اصول دی، او نور دا نحو دا صرف و دا نور اشیاء چوائے دا با دا دین پار دا خدمت تا پار استعمال ہوئے، پا دی با دا دی خدمت کی گی، دا قرآن خدمت پا کی گی پا نحو باندے، دا قرآن خدمت پا کی گی پا صرف باندے، دا قرآن و دا حدیث و خدمت پا کی گی پا دی نور و طول علوم باندے، نو کامل علمو کی زمون پا دی علاقو کی مخی دا منطقی وی، او دا دی خلق پری خودی خدا دا ما خواہ ندا، دا تکملی یا دا نور اشیاء، دا خو علوم دی، پا علم الکلام کی دا دیر پکار راجی، کم عالم چی تکمیلی نہیں کرے اگر پا علم الکلام کی بیا درس نشی کولی، تدریس نشی کولی،
او کم عالم چې تکمیله نه وي کړې صدراګانې او قاضیانې او حمداللهګانې نه ویلې نو بیا په مشکلاتو کې مبتلا کېږي. نور هم ښه علوم دي، انحماق او مطلوب نه دی، خو دا دی چې درس و تدریس یې وکړې یا داسې لږ شغل ورسره وساتې نو ښه علوم راغلي دي. نو کامل علم وکړې. کامل علم ډېر ښه شی دی. پرې بایپاس هم مه راتاویږې. بایپاس دې ته ویل کېږي چې بس د طالب نه تپوس وکړې څویمه درجه ده نو وایي به څلورمه درجه مې سږ کال وي. داسې کال پس چې ووینو نو دورې ته ناست وي نو وایي دا څنګه چل دی؟ نو یاره خو وړه دوره مې په چوټیانو کې وکړه نو شپږمه درجه مې په خوب کې وویله او پنځمه درجه راته اویسي طریقې سره میلاو شو. نو چې اویسي طریقې سره میلاو شي یا په خوب کې ویلی شي یا په چوټیانو کې وړه دوره وشي یا غټه دوره وشي نو بیا لږ مشکلات دي. نو علم قوي علم وکړئ او دا وخت راغلی دی بیا ولې نشئ کولی یاد ساتئ. کتابونه هم پیدا کړئ د الله فاضلې مطالعې هم کوئ او دا د دې وخت نه او د دې ایامو نه وخت حاصل کې برکت حاصل کې دا بس تاسو لږ لږ عمل هم پې کوئ لږ لږ ښه د ځانه داسې کربوغی بابا جزبیه سري صاحب دا مه جوړوه خو داسې فرائض خامخا ادا کوئ. فرائضو کې د نه غفلت نشي، واجبات ادا کوئ، د ګناه نه ځان ساتئ. څونه چې ګناه کېږي دا په انسان کې تاریکي پیدا کوي، په قلب کې پیدا کوي او د ده په جسم کې پیدا کوي او د ده په کلام کې پیدا کوي. د ده په هر څه کې دې ته شریعت نحوست ویلی دی، بدبختي ورته ویل کېږي. نو دا ګناه د وجې د انسان په قلب کې د انسان په زړه کې په دماغ باندې داسې یو تاریکي غوندې راشي. یو خوا حاجبه واقع کېږي، مانع واقع کېږي د حصول العلم د وجې. حصول العلم کې دا حاجبه وي، مانع وي. بیا که چېرته بالفرض یو سړی ذکي وي حصول العلم هم کي د خپل ذکاوت د وجې نه نو بیا دا اشیاء د انتفاع نه مانع واقع کېږي. لوی لوی خلک یې ډېر قوي استعداد والا خلک خو بیا د درس موقع له الله نه ورکړي یا داسې نورو فضولیاتو کې مبتلا شي چې هغه د دنیا سره تعلق ساتي، دوکانونه واچي څه نو تاسو کامل علم وکړئ، عمل پرې نه وکړئ، وخت مه ضایع کوئ. طالب سړي څه له وخت ضایع کوي؟ زموږ مشایخو به فرمایل وي طالب څه ته ویل کېږي؟ اوس چې دوی ته وایم دوی به ټول خفه کېږي. وي طالب ویل کېږي بې پته بې مروته بې غیرته ته. څه ته؟ بې پته بې مروته بې غیرته. مونږ چې دا واورېدل طب هم خراب شو چې استاد جي ته موږ ته بې غیرته وې او موږ ته بې پته ته دې ته ویل کېږي دا خو د موبایل زمانه ده او چې ته د باجوړ نه دلته راغلی سې هسې مثال مې ورکړه ګورې هسې نه که څوک باجوړیان پکې وي ولا سره جنګونه کي نو که ته د باجوړ نه راغلی یا د خواته د ارنګ برنګ نه راغلی او د خپلو رشته دارانو ته ووایي چې زه په پلانکي ځای کې نو دا بوډاګان به راختئ ټوله ورځ به په چارسده کې ګرځي شپې له به تاله راځي ډوډۍ به پې خوري چای به پې څکي او احسان به دې نه مني د ظالم زامن ګورې دا مې یاد ساته. نو یو دا دی پتې متې ډېرې خلکو له مه ورکوئ. نو یو دا دی بې پته، بل څه شي دی بې مروته. تاسو طالبانو له خو لس لس شل دېرش دی 2-2-5-500 روپۍ مور پلار درکړي نو چې ته مازدیګر کې وځې نو خیر د خپلې پټې چولې وکړه خو چې اوس ملګرو ته هم چې راځه خیراتونه د باندې خورم او دا چل د باندې خورم او ډوډۍ د باندې خورم نو بیا به خامخا مزدورۍ ته کښېنې مزدوري به بیا کړي یا به سوال کې یا به قرض کې. نو له دې نه ښه دا دی چې بې مروته یې که نه ډېره افغانیان دې ته جانداري وایي چې ډېره جانداري پکې ونه کړي. او بل دا دی چې بې غیرته فلحال په مدرسه کې دننه بې غیرته ګوري ښه مدرسه کې بار نه ګوري مدرسه کې به دننه سیې بې غیرته. د طالبانو جګړه په څه باندې راځي؟ صدر مدرس صاحب په لوښو لوښي ته ووینځل او مه ونه وینځل او ستا نمبر نور خو د جایداد څه جګړه په فلحال په مدرسه کې نه راځي کله چې دا زما ونه ده او دا ستا ونه ده د دې جګړه خو نه راځي په لوښو. انجینر صاحب په څه په لوښو لوښي د نن ستا نمبر دی نن زما نمبر دی او زه دوی او تا شور کو او تو یې دوی او ما شور کو دا وړې وړې خبرې دي. دې وړو خبرو د وجې نه به ځان نه علاکوخان نه جوړی او منګل باغ به د ځانه نه جوړوي چې بول زور او بول مو دا ټول به زما خبره مني. په قلار کښېنه ډېر دوړه دباو او ډېر کبر او ډېر دغه سره به ډېر پښتو سره به په طالبۍ کې نه اوسې لږ داسې بې غیرتي خو ما ته وي د مدرسې دننه
د مدرسې بار چې د دین په معامله کې چې ګورې د چا نه سترګو نه رپېده ګوره بیا هم وایم د څه د دین معامله کې دا نه چې لاړ شي علاقې ته وایي چې مفتي صاحب راغلی او وایي چې بس د مدرسې نه به بار خو سم غیرتي ځوان او بس محله کې د جنګ او شر شروع کړي په لارو په ګودره چې نه د صحابو صفت دا راغلی و چې رحماء بینهم الشداء علی الکفار رحماء بینهم خپل منځ کې ګزاره کول او خیر دی باطل ته چې اهل باطل وي اهل الباطل وي ناکاره خلک وي قادیانان وي نور فرق وي شیعګان وي یا بالفرض داسې خلک وي چې هغه ستا دین ته نقصان رسوي د هغوی سره هر قسمه وسایلو سره بیا د هغوی د مدافعت لپاره په میدان کې ودرېدل خو خپل منځ کې ډېر تسامح صبر او د حلم نه کار اخیستل الله پاک هم انشاءالله بیا علم نصیب کړي او آخرت په الله تعالی ښه کړي د استاد ادب شو د مدرسې ادب شو د کتاب ادب شو یو ځای کې چې سړي اوسي هسې زه تاسو نه تپوس کوم طالبان په مدرسه خیال نه ساتي دا نه ساتي ما ته پته ده لکه څنګه چې د خپل کور پکې بندوي هغه شانتې د مدرسې پکې نه بندوي او څنګه چې د خپل کور لیټرین استعمالوي هغه شانتې د مدرسې لیټرین نه استعمالوي یعنې تاسو سوچ وکړئ دا د خپل کور په لیټرین استعمالولو کې او د مدرسې په لیټرین استعمالولو کې ډېر فرق وي نو چې تاسو مدرسې دا نفع خپله نفع وګڼله او د مدرسې دا نقصان خپل نقصان وګڼو نو یو انس پیدا شي محبت پیدا شي د استاد سره محبت پیدا شي د مدرسې سره محبت پیدا شي دا اشیاء خو جاندار دي دې کې خو حیات شته که ستا شان حیات نشته خو خپل حیات پکې دی چا سره چې مینه کوې هغه در سره مینه کوي چې کتاب سره دې مینه وکړه تا سره به کتاب مینه وکړي که عالم سره که علم سره دې مینه وکړه تا سره به علم مینه وکړي که مدرسې سره دې مینه وکړه تا سره مدرسه علم مینه وکړي او چې نه بس صرف کتاب مې وي او نه د مدرسې خیال ساتم او نه د استاد خیال ساتم او نه د مدرس خیال ساتم او نه د کتاب دا لږ مشکلاتو کې سړی مبتلا کوي ښه الله نه مشکلاتو نه په امان کې وساته تکلیف مصیبت هم سره زموږ دا خو ما ته پته نه وه چې دا زما ټول ملګري دلته دي ټول اکثر ملګري زموږ دلته راټول شوي دي د استادان ستاسو الله پاک دې تاسو په دواړه ځایانه خوشحاله کړي او د تکالیف و مصیبتونو نه الله په امان کې وساته یا الله دې مدرسه کې خیر او برکت واچوي یا رب کریم په دې مدرسه کې د دې تعمیر بندوبست وکړي یا رب کریم د دې اخراجاتو بندوبست وکړي یا الله زموږ دا ملګري چې علم نافع کامل دی ورکړي یا الله تعالی زموږ دا ملګري چې کورونو مشکلاتو نه په امان کې وساته د دوه جهانو خیر و برکت راکړي اللہ کی دھن مل جاتی ہے اللہ کی دھن مل جاتی ہے معصیت چھڑوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ یو زوال پکې شوی دی دا جیلانه ورستو بیا وایي حساب کوي هر دا خو شلو خایغه دی او چې مکه دا الله دې خیر والوں کی صحبت اللہ والوں کی حق کے سفیر ہیں یہ بدر منیر ہے یہ حق کے سفیر ہیں یہ بدر منیر ہے یہ روشن دماغ ہے یہ روشن ضمیر ہے یہ روشن دماغ ہے یہ روشن ضمیر ہے یہ ان کی وفائیں پیاری ان کی ادائیں پیاری ان کی صدائیں پیاری ان کی